نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين محترم مستمعینو نن چې کومه موضوع باندې بیان کو هغه موضوع د اودس فضایل دي په تیرا ویډیو کې هم د اودس فضایل بیان شوی وو خو چونکې د اودس زیات فضایل دي د هغې د وجې نه دا دویمه ویډیو هم موږ د اودس په فضایلو باندې جوړو الله جل جلاله دې د صحیح وینا توفیق را نصیب کی او بیا د عمل کولو توفیق ماته او اوریدونکو ټولو ته را نصیب کی د اودس په فضیلت باندې حدیث مبارک کې راځي د مسلم شریف حدیث مبارک دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ده مبارک فرمایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میں او فرمایل چې هر کله یو مسلمان مومن بندا اودس اراده وکړي او دا خپل مخ په ابو سره وینځي نو دغه انسان نه ګناهونه وبهيږي کومه ګناه چې د پسترګو باندې کړی وي هغه ګناه ته الله جل جلاله لري کی یا دغه انسان دغه ګناه په اخیری ساس کی سره چې کوم په مخ باندې اخیری ساس کې د ابووي په هغه سره دغه انسان نه دغه ګناهونه لري شي بیا چې کله مؤمن مسلمان بندا هغه دوانه لاسونه وینځي نو الله جل جلاله دغه انسان هغه ګناه لري کی په دغه وینځلو سره دغه ګناهونه هود پاک شي کومه ګناه چې د په دوانو لاسونو باندې کړی وي الله جل جلاله ورته هغه ګناه معاف کړي او بیا چې کوم انسان په خپل باندې یو ګناه ته تک کړی وي مزل کړی وي او دا کله د دوانو خپې وینځي په اودس کې نو الله جل جلاله دغه انسان دغه ګناهونه معاف کړي کوم ګناهونه چې د په خپل باندې کړی وي نو دا څومره د کمال خبره ده الله جل جلاله انسان ته ټول ګناهونه په اودس باندې معاف کړي تر دې پورې انسان ته ګناهونه معاف شي چې هغه مکمل د ګناهونو نه صفا شي او داس کې دومره لوی کمال دی مونږ ته ظاهري کمال پدې کې نخ کاری خو لیکن دا د کمال نه ډک سیز دی دا یو عبادت دی او داس کول دا یو عبادت دی هم دغه شان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک نه روایت ده مبارکه فرمای چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میں او فرمایل چې کوم منځ په اودس هغه منځ چې په اودس کې ادا شي یعنی انسان اودس کړي وي او منځ په کې ادا کړلو او په هغه اودس کې د مسواک استعمال کړي وي نو دغه منځ ثواب حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک می فرمایي چې دغه منځ ثواب او یو منځونو ته رسیږي کله چې یو انسان په اودس کې مسواک استعمال کړلو نو دغه انسان منځ او یو منځونو ته ورسېدل یعنی په یو منځ باندې عبادت الله جل جلاله د او یو منځونو اجر او ثواب ورکي نو دا او یا منځونو ثواب په کوم منځ باندې ورکي چې کله انسان او دس کې مسواک استعمال کی کچا او دس کې مسواک استعمال نکړلو نو هغه ته یو په یو باندې اجر او ثواب ملاويږي او د مسواک یو فائدہ بل ادا ده چې کله هم انسان مسواک استعمالي نو د دې لوی فائدہ دا ده چې دغه انسان ته د مسواک ټول او یا فائدې دي او په او یو فائدو کې د ټولو نه کمترینه فائدہ چې کومه فائدہ ده هغه دا ده چې کله دته مرګ راځي نو د په خله باندې په زبان باندې با کلمه جاری کیږي د شهادت کلمه به د په زبان باندې جاری کیږي دا د مسواک د ټولو نه کمترینه فائدہ ده او نور یو کم او یا فائدې هغه د دې نه زیاتې اوچتې دي او د دې په الټه باندې بیا افیم دی یا نشور سیزو چې کله انسان نشه کوي او دغه انسان اپیم خوري یا داسې بل نشه کوي آیس پاوډر وغیرہ دغه نشي کوي نو دغه د دې دومره لوی ګناه ده چې د دې لوی ګناهونه او یادي او په دې کې کومه ګناه ده چې هغه ته په وخت د مرګ کې هغه شهادت کلمه نه نصیب کیږي هم دغه شان ته یو حدیث صفات کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ده مبارک فرمایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ما ته فرمایل چې ای زویا ای بچیا
که هر وخت په اودس کې د اوسېدلو طاقت لري نو په اودس کې اوسه ځکه چې ملک الموت یعنی د مرګ فرشته راشي او څوک په اودس کې وي نو که مرګ ورته راغلی نو دغه انسان باش د شهیدانو په صف کې رپاسي سبحان الله کله یو انسان دی هغه هر وخت همیشه د پاره په اودس کې ګرځي او د مرګ راغلی نو دا به د شهیدانو په صف کې رپاسي او بیا کتابونه لیکي کنز العمال لیکلي دي چې په اودس کې کوم انسان اودس شولو نو دغه اودس کستا دومره اجر او ثواب الله جل جلاله ورکي لکه یو انسان ته پروژه باندې څومره اجر او ثواب ملاويږي دا انسان اودد آرام کوي خوب کوي او دغه انسان له الله جل جلاله د روزدار د روزي عمر ثواب ورکي خدای پاک جل جلاله دې دا سو خبري په خپل عظیم دربار کې قبول او منظوري کړي امين يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين